بسم الله الرحمن الرحيم. وجود العيب في أحد الزوجين 32 نمبر عنوان. مسئله دا ده چې احد الزوجين کې عیب پیدا شي نو نکاح ختمولی شي کنه. اوله مسئله که زوجه کې عیب وي خاوند ته د نکاح د فسخ خيار نشته دی. هغه د خلاصې لار آسان ده، بس طلاق دی ورکی قصه ختمه. او فسخ ځکه نشي کولی چې دلته په وتی کې عیب دی، واجبه په عقد سره وتی وي او عیب چې دی کنه وتی نه فوت کوي، بس خلل به کې پیدا کوي. او چې کله مرګ راشي مکمل قصه ختم شي، وتی ختم شي، هغې سره نکاح نه فسخه کېږي. نو کچري په وتی کې خلل راشي په هغې سره به څه فسخه شي. پوه نه شولې پې عیب چې دی دا خلل پیدا کوي په وتی کې مکمل نه ختموي. او کله چې وتی مکمل ختم شي یعنی ښځه مړه شي بیا هم نکاح نه فسخه کېږي، نکاح خو به انتها ته ورسېږي. نو چې کله وتی کې صرف خلل راغلی په طریقې اولا به نکاح نه فسخه کېږي. واذا كانت بزوجة عيب فلا خيار لزوجها. اوس درې عیوب جسمانی بیانې د خاوند کې چې عیب و ښځه نکاح ختمولی شي که نه. زموږ د حنافو مشهوره رای هم دا ده، که خاوند کې عیب و لیونتوب یا جزام مرض و یا پکې برس مرض و نو ښځې ته د نکاح د ختمول حق نشته دی. امام محمد رحمه الله وی خيار ورته شته دی ختمولی شي. واذا كان بزوج جنون او جزام دا یو مرض دی کې دا غوښه رجیږي او برص فلا خيار للمرأة عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمه الله. هم دا مفتى به رأي القول الصواب قول الراجح کې. وقال امام محمد رحمه الله فرمای له الخيار دې لپاره خيار شته دفعا للضرر، ضرر ته لري کو والضرر يزال. جزام او برس کې خو زمونږ د حنفو هم دغه متأخرین په نظمانی مفتى به رأي ده. البته جنون کې علماء د امام محمد رحم الله پرای باندې یا د امام مالک رحم الله هم د غرای ده متأخرین فتوا ورکړي هله ته ناجیزه کې به بحث. نو زمونږ حنفوی متأخرین کې شه څو شرایط باندې لیونی وي نو به ښځه نکاح فسخه کولی شي، یعنی قاضي له بلاړ شي او قاضي ورله به نکاح ختمه کی. اول شرط دا دی چې دا جنون چې دا خطرناک حد پورې د مرګ یا د عضو د طلب کېدو یې رهي ترنه. دویم ښځې ته د لیونتوب علم د نکاح نه مخکې نه و، که چېرې ورته علم او به هم ځان ورکړی و چې زه چانې اورېدلي وتې کې تکړی نو بس زه وستې سره نکاح کوم، بې وروستو نکاح نشي ختمولی. او دریم کله چې ورته د لیونتوب علم راغلی که هغه بعد النکاح بعد الرخصتی وي او که قبل الرخصتی وي، به هر حال کله چې ورته علم د نکاح راغلی وي، علم د جنون راغلی وي او به هم رضا اختیار کړي نو به هم نکاح نشي ختمولی. نو عدم رضا به وي بعد العلم، دا دریم شرط شو. او څلورم چې کله علم ښځې ته په جنون د خاوند باندې راغلی هغې نه پسې نه جما او نه د دوایي جما قدرت ورکړی، که هغه په زور زبردستي کړي بېله خبره ده، خو که دې ورله رضا سره نه یې ورکړی قدرت نو که ورکړي بس به اختیار د فسخ نکاح ختم دی. پنځم نمبر تفریق دپاره قاضي ضروري دی، او که قاضي شرعي نه نو به کوم پنجایت دی هغې کې موږ درې څلور شرایط ویلي وو، کم از کم 3 کسان به او عالمان به یا به یو پکې داسې عالم وي چې په دې قصو پوهېږي او په اتفاق باندې به کار کوي. دغه 2-3 شرایط دي د پنجایت دپاره، نو هغه هم به د قاضي کردار ادا کولی شي. شپږم نمبر یو کال به د علاج دپاره قاضي دې لیوني ته ورکوي چې ته علاج وکړې د اولیاو ته، او یو کال بس به دوباره د ښځه راځي او بې دې ښځې ته قاضي چې کله اختیار ورکړي چې ته نکاح ختمولی شي په دغه مجلس کې به ختموي، که لږه لیټ شوله مجلس یې بدل کو به یې نه شي. پر حال دا خو ما صرف شرایط ویل، به طریقه کار به څه وي نو طریقه هم دا ده قاضي له به ورشي ګواهانو سره به ثابت کړي ښځه یم او لیونی دی.
نو قاضي ته چې کله معلومات وشي چې دغه حد لیوانه دی او دا شرایط ټول موجود دي یو کال د علاج به ولور کی شمسی اولیاء ته وایي د علاج وکي یو کال کې سیټ شو ډېر خلک سیټ نشو دوباره برای شي به وایي قصه ورته وړاندې کینه به قاضي فسخ نکاح وکي تاسو ګورئ نکاح به ورله ختمه کی خجي العيوب الثلاثه الجنسيه امخ کی جسمي او جنسي عيوب دي بیان راته کوي واذا كان الزوج عنينا كزوج عنين عنين چاته وي من لا يصل الى النساء يعني لا يقدر على جماعهن هغه چاته ویل کېږي چې خزو سره جما نشي کولای قادر نه وي نو که یو سړی داسې و چې هغه نه د سیبې سره جما کولای شول نه باکره سره د عنین دي او بعضې داسې سیبې سره جما کولی شي دغه ماډل سره دغه سم کولی شي او بلې سم کولی شي خو دومره ده چې باکرې سره نشي کولی شي کې طاقت نه نو په حق د باکرې کې د عنین دی تاسو بلک توجه کوئ وته نو دا اوس جنسي عیب دی او کم مقصود نکاح ده چې هغه جما ده او هغه د ښځې شرعي حق دی هغه فوت دی نو ښځه د خپل حق د فوت کېدو په وجه باندې نکاح ختمولی شي طریقه کار تاسو ته لږ متوجه شئ زی پوره وایم کوم چې هدایې کې ذکر دی کله چې خاون عنینو او ښځې دعوه وکړه د عنین دی او خاون ومنله چې او عنین یم نو په دې صورت کې به نکاح ولا ختم کی بس خبر ختم شو توجه جی او دا طلاق چې کوم ورکی دا ورس سره لراشي دا طلاق به نصابيږي قاضي با عنین نائب بنکر خزي ته طلاق ورکی باین بوي دویم خزي داوا وکړه چې خاون مې عنین دی او خاون یې نه مني اختلاف صورت دی نو وکشه ورته اوس به مونږ ګورو دا ښځه چې د کله کوله دا باکره وکنه همدغه شان وته چې وختي ویل سیبې وي نه که چېرې ښځه سیبه وه توجه سیبې سره واده کړی نو قاضي به دواړه راوغواړي خاوند ته به ولو وایي تا جما کړی دا وایي او ما کړی ځکه انکار کوي ښځه وایي چې د عنین د کار ته نه کېږي او خاوند وایي چې کېږي رانه نه که خاوند ویل چاو نه مې د کړی عنین یم دا خو به ول صورت شو ویل چې نکاح به فسخ کړي خو که خاوند دعوه کوي چې ما جما کړی ده او ښځه انکار کوي عنین د کار ته نه کېږي اوس خاوند له به قسم ورکړي ستا د قسم وي چې تا جما کړی ده نو که قسم یې وکړلو مدعا علیه دی بس قصه ختمه راغی ښځه راګرځي دي او که قسم نه انکار وکړلو اوس بدل یو کال ټیم ورکی بده کې ځان علاج وکا دلته پرې دی دا ښه انورم یو کال تر ولو به شریک مخکزو خو به کراچي د گاډي تل کنه یو ځای کې وړي راجم وشو یو شریکت لندا دلته ودروي دیم صورت دار باکره ده هغه سره نکاح کړی ده نو باکره وی چې جما را 17 سنه د کړي عنین وی کړي مې ده نو قاضي با خزر وغاړي او هغه به دا معلوماتو کې چې دا باکره ده که سیبه ده نو که هغه وکتل چې سیبه ده مخکې باکره و سیبه ده معلومه ګلو به شوې ده نو به خاون له قسم ورکړي چې تا جما کړی کنه که د قسم وکړي چې کړی مې ده بس قصه به ختمه دغه ښځه رضی او که انکار د قسم نه وکړو به راوالی دغلته ودروي دا دویم کس شو یو کال ټیم به ورته ورکوي او که چېرې ښځه وکتله جي باکره ده هماغه شان باکره ده نو اوس قسم مسم برېده ډایرکټ به ولې یو کال ټیم ورکړي څو کسانه ودرول 3 کسانه ودرول دا 3 واړه مدرولي دب دې زلک پرې دې راځي منس کې لک بل غپ پکې ولګو اوس به ښځه څنګه معلومه چې دا باکره ده که سیبه ده هغې لپاره فقهاو مختلف صورتونه ذکر کړي دي یو پکې دا دی چې ونډه به روالي وړه غونته کې ښځې ته به وایي خپې واسې که نو هغه به پکې ولسي کېدي نو که به ځای ودرېدله نو معلومېږي باکره ده او که نه به سلان دې تلله شی روانو مخکې به کلکه ونیسي داسې نه چې ډېره مخکې لاړه شي دنه به کې چرګوټي پیدا شي
تاسو بیګی کنه او به کې را لری کړله نبی لقمان ادم و وردان د بس به شیدل هند د خوره اگر میټر کې رکه بدل دا خاورې هغه مخرب شي به میدوم اگر مشي وي اوازي فقها وای چې یار دا ته څه یار دا انډه چې دا خو د سیبي غي کوم لاندې نه جته لا د باګری والا دی نه جی دا خو چې ماته هم نه جی نبی وې د سکاربو کې د انډه د کمزړ دي دا به سره واچي خزي به رزقینه خزي بم کې کب جوړ کړی وی بلې وخت پني وری بلې بوله وا به شي نو کلان دې لکه نه بوته چې پس پته به ته شیلان دي کا چاند ولويږي او کنه په بر قلال دې څه دا ویل لکه تبخی باندې چې تا ویږي نو به معلومیږي چې باکې را دا کلان دې لله صحیح به وي دلته مخې څنګه غوړې پخې خو دومره وای چې مرچکه به واچي او پرایو ته وي څه وته او به وکي کینی هم د غځې کې به وکا اواز چې ویلي دا تاسو قسم رانی ولې دا خبره نه ده وای خزي کوي وسکه ضرورت ده وای د سی وو کو چې سار نه نن سار نه وته چې وبس کا او سمي وبو تاړم کوي چې ما خام شو کنه خې پوری وبس کې قاضي سه وې ته تراشه ولا قاضي سه نه رښتیا خزي وته د دیوال ته ودرېګا بس میتیازي شروع کړي پته دی ولګي نکره د جامې واړه ولې چې یو غړب کې وب ختمه به وسې وي او کنه دیواله پیشټلو کوم مزیدار ګولونه په جوړول او د زهر په شان زهر ته موږ ته میته جو کنه به کولې کذا ستوره جوړ کا به کولې نو کدی په ستوره جوړ کوم معلومیږي دا باکې را ده تر ورسېدلې برحال دا درې وړه سړی مونږ دلته یو کال ته ودرولې نو قاضي بدوي ته یو کال ورکی یو کال به ورته ولي ورکی ځکه دې کې څلور موسم کې دي شي ځینې کستسي یو موسم کې نشاط نه جما نشي کولای بلکې به کولای شي بلکې به نو که یو کې مونږ کړو علاج یې مکړو معلومیږي دا چې د وسته یو کال بس به دوباره راشي او دا خو به دې کې خځې سره توجه چې دا ټول کا نو که یو کال بس د سیبی کوم دو صورتونه خو د سیبیو به قسم ورکی کوي ویل چې جما مې نه د کړي قصه ختمه قاضي به تفریقه راوړي او کوي جما مې کړي خزوي نه ده خزيو منل کړي دم خبره ختمه او قشان اختلاف بزول خزب قاضي به ورته وي ته قسم وکړه جما دې کړي ده که قسم یې وکړو به خزر او که انکار یې قسم نه وکړو ول بقي څه ختمه کی البته باکری ولکه صورت او هغه کې به د سینه یو کل بسراله ما جما کړي دا کوي ما جما نه دا کړي تر وسه قصه ختمه که خزوي کړي دم قصه ختمه خپل خزه ده او کما غشان اختلاف ده نه خزه قاضي به خزه رو غړي راشي به غلو به وکي باکره د کسیبه ده کوي کتل جی چې سیبه ده او ته قسم یې وکړو کله چې بل چاني صحیح وکړي نو که قسم یې وکړو بس خځه دا انکار یې وکړو بس بقاضي دی اخی تفریقه راولي او که غویل جی باکره دا وسم بس به قسم مسم ردا مخ سره وقاضي و ازالک خپل کار کوا او ته ځان له بل څلو بچ ته پیدا کا شه دې ټیک شو خدا خریدان لخواون وک تاسو ویګه وګورئ واذا كان زوج عنينا اجله الحاكم اول هو کې مداري حاکم وو ته یو کال ور کې دی بلندو خبره کړې ده او دا کال چې د بقمري وي او صحيح هو 354 يوم و54 يوما دا 356 ورځې دي 54 ورځې او باز خلک وایي چې نه دا شمسي پکار دي شمسي 365 ورځې پکار دي خري او دا کال برکل نه من حين يترافعان الى ما قيل فإن وصل في هذه المدة فلا خيار لها بس به خو سړی ته صحیح تکړه دي والا او کې چې دې خزي دونه رسیدلو فرق بينهما ان طلبت المرأة ذلك دا ضروري ده ځکه د خزي حق دي نو غواړي ختمول شي او کني بريدي دي دریم حکم والفرقه تطليقه باينه دا به طلاق باين وي ځکه فعل لقاضي دا منصوب دي فعل د زوج تا او زوج خو طلاق ورکي دا هم طلاق وي او باين ځکه وایي د سینې چې به په رجوع کې ک طلاق رجعیت کو او څلورم حکم ولها کمال المهر مکمل مہر به تور کې مونږ ویلو ان شاء الله به وایو ک تقریبا ویلی مو چې دینین خزي ته مہر کامل ملاويږي خلوت خوشبه دي اذا كان قد خلا بها
لکه لوبه د ښځې په سپارلو د هغې سپارلی و. دویم عیب واوره مجبوب چاته ویلی کېږي. اچھا جی یو مسله پکې پاتې شوله که چېرې ښځه رتقا وه شی بندو او خاوند یې نینو نو بیا یې نکاح نه شي ختمولی. ته به ورته وایې بیا څه کې تا له خو که ښه تکړه سړی وګورو هم زړه په زړه وایي ډوکې مات که عتق ختم که رتق بیا راشه بیا به ورسره وګورو. غریب نه دی ګرم دغه کې خو د موږي ورکوه هم نه شي پکې غریب به څه وکړي نو. تاسو پېژنئ که نه رتقا چې منځ کې کرکټ وکړي صرف مبالې باقي وي. دویم عیب دی چې مجبوب چاته ویلی کېږي وهو من قطع آلته چې شی بلکل کټ وي نو دته به کال ورکوي که نه وایي نه دا خو څه نوکان نه دي چې وبشي او نو فصل دی چې سره به ورته ورواچوي که نه څونه یوریا وغیره او کال کې به راغټ شوی او یا به له سوچه غوړي د واګانو ورکوي دا به راغټ شي دا لاړې به و دی پوهېږي که نه. وإن كان مجبوبا فرق القاضي بينهما في الحال ولم يؤجله لأنه لا فائدة في انتظاره انتظار کې څه فایده نشته دی. او دریم عیب جسمانی جنسی هغه خسیتوب دی. خسی چاته وایي هو الذي أخرجت أنثياه چې انډې وتي وبقي ذکره فهو والعینین سوا ځکه لوبه ټوله په انډو کې ده او که نه دا خو هسې چا ویلي وایي دا دغه دی ډول دی هسې نورې ورله څه داسې غلطه خبره ده. دا ټول کار شی دی وایي څه په 80 کروړه روپۍ باندې دي لکه یوه پکې خرڅ کړي او خلک درته وایي ولې ته وایي ځکه چې ښه مقصد مې دی مدرسه پې جوړوم بده بني دا ځینې خو دې دواړه خرڅې کړي. وګورئ والخسي يؤجل كما يؤجل العينين دته بم یو کال ټیم ورکړي ځکه امکان شته چې دا روغ شي او دا مفتى به رایې ده ښه قول راجح کې وایي چې خسي ته به یو کال ورکوو. حجي 33 نمبر مسله اسلام احد الزوجين 33 نمبر عنوان ښځې او خاوند کې اسلام راوړي نو څه حکم دی نو متوجه شي. الف اسلام احد الزوجين في دار الاسلام او بابا راته اسلام احد الزوجين في دار الحرب کې بیان کی. اوله مسله دا ده چې ښځې اسلام راوړو خاوند لا کافر دی نو حکم دا دی دواړه ذمین دي ښه نو ښځه مسلمانه شوله خاوند لا کافر دی قاضي به په خاوند باندې اسلام پیش کی نو که اسلام یې راوړو بس خپله ښځې د خپل کار د جاري ساتي او که انکار د اسلام نه وکړلو دغه ابا عن الاسلام چې د انکار دا به علت او سبب جوړ کو د فرقت نکاح د پاره بس نکاح به له قاضي ختم کی او به دا طلاق باین جوړیږي دا د طرفین رای ده او د مفتى به ده. تاسو په خبره باندې پوه شولئ طلاق باین ځکه جوړو چې دلته خدا خبر بل ګرسته کو. برحال قاضي به په خاوند باندې اسلام پیش کوي از موږ حناف رای ده. امام شافعي رحم الله وی قاضي به خاوند اسلام نه پیش کوي خزي اسلام راوړو خاوند کافر دی نکاح د دوړو خود به خود ختم شو. موږ ورته وایو به امام شافعي سپتا چې اسلام چې دی کنه دا خو رشتې مضبوطی ختمي نه دا د رشتې د ختمولو د نکاح د ختمولو سبب نه جوړیږي. دا موږ حسامی کې نور انوار قیاس کې یو مسله ده علت تردیه د امام شافعي رحم الله د پاره علت ده هغه باندې اعتراضات راځي په اعتراضات هغه څلور قسم اعتراضات دي که اساس ذهن کې یو ته ممانعه ویلې فساد وضع ویلې کې قول بموجب العلت او ممانعه او فساد وضع او مناقضه او به چې زمون کوم علت دی هغه من ورسره بل امراضي هغه ته معارضه ویلې کېږي. برحال اول نمبر قول بموجب العلت دی دام پر ایک دی به ورپسې ممانعه د دې څلور قسمونه دي کله په علت کې کله په صلاحیت للحکم کې کله په حکم کې کله په نسبت د حکم علت کې د څلور قسمه دي. دریم نمبر پسې کې فساد وضع ده. فساد وضع تعریف دا دی چې کوم علت امام شافعي صاحب ته مقرر کړی دی دغه علت عابی دی انکاری دی د حکم نه دې نه جوړیږي غیر بردا مثال دی اسلام د احد الزوجین د انکاری دی چې نکاح د ختميږي دا موږ سبب نشي جوړولای دی په وجه موږ وایو قاضي دی اسلام پیش کی
مقابل باندې خاون باندې که هغه اقرار وکړو اسلام یې راوړو خبره کرای نه وړلو نو ابان الاسلام چې دا اوس علت جوړېدل شي د فرقت د لپاره تاسو راسئ کنه برحال د طرفین رای دا چې دا به طلاق وي که خاون انکار وکړو ولی فامساکم بمعروف نکي خاون نو قاضي به تسلیهم بالاحسان به قاضي وکي د خاون د طرف به نکاح ختم کې ګویا چې خاون ختم کړه نو طلاق کړه نو امام یوسف رحم الله ویني وی دا فسخ دا طلاق نه دی وقال ابو یوسف رحم الله هو الفرقه بغیر عبارت مې ویلو کنه واذا اسلمت المراه وزوجها كافر عرض عليه القاضي الاسلام فإن أسلم فهي امرأة وإن بان الإسلام فرق بينهما وكان ذلك طلاقا باينا عند أبي حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله وقال أبو يوسف رحمه الله هو الفرقة بغير طلاق وإذا بغير طلاق فرقت دی وجه دا ده کله چې فرقت د دواړو د طرف راشي هغه به طلاق نه ځکه طلاق صرف خاوند د طرف بدل د دواړو طرف رااله یو اسلام راوړو بل انکار کوي نه دا طلاق نه دی دمو مثلا یو سړي اسلام راوړلو او خزه مجوسیه ده نو وسوم منګه طرفین د درې وړي امامانو راي هم د غره په خزه به اسلام پیش کو که اسلام یې راوړو خبخه او که انکار یې وکړلو عباده اوس به تفریقه راولو خو د ټول اتفاق دی دا تفریقه چې دا د طلاق نه ځکه دلته خزه د طرف راځي نائب جوړیږي قاضي د خزه نه او خزه خو طلاق نه ورکي بس دا به فسخي واما المرأة فليست بأهل للطلاق فلا ينوب القاضي منابها وإن أسلم الزوج وتحت مجوسية عرض عليها الإسلام فإن أسلمت فهي امرأة وإن بت فرق القاضي بينهما ولم تكن الفرقة طلاقا دا بطلاق نبي فإن كان وصل مهر بتحكم وي كدخول شوي كمال مهر لازم شوي دي ذكا سبب د مهر موجود شوي دي او كدخول نه شوي نو بس به مهر نه دی لازم نصف مهر نه دی لازم ځکه موږ قاعده ویلو چې تاسو ذهن کې وي چې نصف مهر قبل دخول لازميږي چې فرقت د خزي د طرف بني راغلي کنه خزي د طرف فرقت راغلي به نصف مهر قبل الدخول نه لازميږي یا متعه نه لازميږي لکه دلته فلا مهر لها لاندې لیکلي لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول فصارت مانعة لنفسها كالمطاوعة لابن زوجها قبل الدخول قال الخجندي ده كسنو میرے دي سړي دا وی اباء الاسلام وردة احد الزوجين کی اذا حصل من المرأة خبر را غونډه کړي د خبر بسې کوم دوه مسلې را روانې دي هم بکرا وستې دي که خځه او خاون کې یو اسلام راوړي بل نه راوړي دوه کې یو مرتد شي او یو له مسلمان پاتې نو ان حصل من المرأة فهو فسخ اجماعا غره خبر را غونډه کړه که خځه طرف بدلو بشوي نو به فسخ ده وان كان من جهته فهو فسخ ايضا عند ابي يوسف رحمه الله في كليهما دواړو کې اسلام راوړي کې مرتد شوي وفي قول محمد رحمه الله وان كان من جهته کې اسلام سړي راوړي او که مرتد شوي سړي امام يوسف رحمه الله وي بهم فسخ ده وفي قول محمد رحمه الله كلاهما طلاق ولا طلاق دي وفي قول ابي حنيفه الردة فسخ اچھا جی امام سے وہی ردت فسخ ده که مرتد شي خاون او که خاون عباد د اسلام نو کی لکه اوس کوم مسله تیر شاله به طلاق ده نو ګر فرق یو کو د اختلاف کی که خاون او خزه کی څوک مرتد شي یو له مسلمانی یا یو اسلام راوړي بل لا کافری امام ابي ابراهيم الله بهر هغه وی چې بهر صورت دا فسخ ده او کچری مرتد شي یو او که خزه مرتد شي یا خزه اسلام را خزه مرتد شي یا خاون اسلام راوړي په دې ډول صورتونو کې امام محمد رحمه الله وی چې دا فسخ ده الټم ویلو به ووري ور که یو اسلام نه انکار وکي یعنی اباء الاسلام وردة احد الزوج ان حصل اچھا اذا حصل من المرأة بيرا شروع کې مړه قصه غړ وډه شو
خزي او خاون کې خزي اسلام راوړو توجه جی خاون اسلام راوړو خاون خزي انکار وکړو یا خزه مرتد شوله په دې دوه صورتونو کې ابو یوسف رحم الله وی دوه کې فسخ ده دا هو شوله کنه مخکې راځي او کچري خاون انکار د اسلام نه وکړو یا خاون مرتد شو به هم امام یوسف رحم الله څه وی فسخ ده به مخکې راځي ابل خو اجماع نو کنه یار کتاب نه ولی نه وایي ځان مې دماغ خراب خزي مرتد شولا یا خاون اسلام راوړو خزي انکار وکړو په دې دوه صورتونو کې د ټول اتفاق دی چې دا فسخ ده او کچري خاون انکار د اسلام نه وکړو یا خاون مرتد شو امام یوسف رحم الله وی به هم فسخ ده امام محمد رحم الله په دې صورت کې وی چې طلاق دی که خاون اسلام نه انکار کړی که مرتد شوی او امام سے وی شروع کوم دا خو صحیح ویلو کنه امام سے وی که خاون مرتد شو نو فسخ ده او که خاون ابان الاسلام وکړل نو به طلاق دی مرحل مخکې راځي درېمه مسله دا خو دوه وشولې اسلام واحد الزوجین فی دار الحرب که خزي اسلام په دار الحرب کې راوړلو نو فرقت به ال راځي توجه جی چې درې هزه د خزي دیر شي کله چې درې هزه تیر شول خزه به د خاون نه باین شي مخکې چا سره نکاح کوي مسلمان سره کولای شي الکه دلته اسلام پیش کا کنه لأن الإسلام ليس سبب للفرقة دا وایا خزي دا اسلام چې دې ته موږ د فرقت نسبت نشو کولای وخت ویلیو او په مقابل خون باندې اسلام پیش کا کنه و ير قصور ولایت د خدار الحرب کې دي نو بس هم د سيدي کنه وینا دي کې خو فساد دې سي بری خو دې نشو نو اوس به څه کله کله شرط په زیاده سبب ودرېږي نو شرط د فرقت د بردرې هزه دي دي کنه دغه په زیاده سبب ودرو چې بزته د شوري لکه چې تا فرقت را وصلو درې هزو څلورمه مسله ک د کتابي خاون اسلام راوړي نو د کتابي سره هو ابتداء هم نکاح سیدا او دلته خو لا بقاء عند البقاء اسهل من الابتداء 55 نمبر مادم ویلی و او 54 نمبر بسیوا یختبر فی البقاء ما لا يختبر في الابتداء لهذا نکاح برقرار پریدو واذا اسلم زوج الكتابيه فهما على نکاحهما مخکې راځي دند لیکلي فالبقاء اولى لانه اسهل منه دواړه قاعده لاندې باقاعده لیکلي يقام الشرط مقام السبب عند الضروره او البقاء اسهل من الابتداء 34 نمبر عنوان لحوق احد الزوجين بدار الاسلامي توجه جی خزي او خاون کی دواړه کافران دی یو دارالاسلام تراله مکمل دارالحرب پر خصلو څه حکم دی نو دلتم نکاح ختمیږي خود امام سے و امام شافعی رحم الله اختلاف دی فالحاصل ان السبب هو التباين دون السبي عندنا زمونږ د حنابه بنز باندې سبي قید کول د تفریقې د بار سبب نه دی بلکې التباين دی دار مختلف شي کنه بس دې سره به د خځې او د خاوند نکاح ختمیږي د کافرانو یادو امام شافعی رحم الله وینا سبي دا قید کېدل دي چې بس قید شو که یو قید شو که دواړو دارالاسلام کې او دارالحرب تم راوست دارالحرب نو دارالاسلام ته راوستل بهرحال نکاح څه شو ختم شوله تاسو ګورئ بس اختلاف الدارين واذا خرج احد الزوجين الينا من دار الحرب مسلما خزه او خاون کیو اسلام راوړو را لکه اسلام راوړو دا ټکی مې کنه ویلې نو بس فرقت دواړو ترمنځ رااله وقاتل بینونه بینهما او وجه دا چې دارالاسلام تخاون را له او که خزر الاسلام راوړل دي نو استفاده نشته به نکاح په بقا کې دې نه هو کار نشي کوله کنه کیږي لری نه کېدل کوړه به خلک تبسطل لانه ولا فائده في ابقاء النكاح لانقطاع مقاصده وتعذر الانتفاع به مخکې راځي دویمه مسله اختلاف د دار فقط به سبي دي
وین سبیا احدهما بدواړو کې یو قید شو نو وقاتل بینونت بینهما بینونت من حناب بن زمانه به واقع شو یو قید شو که وجه څه ده من حناب وی قید ال معتبر دی کله دارالحرب دارالاسلام ترواړی نه دا وس قید شو نو که یو دارالاسلام رواړه ولو بلل ته لا نه اختلاف دارین را لیکنه وخت ویلو او ان سبیا معن دواړه که یو ځل قید شو نظمون بنظمان علت نه موجود شوه دار لانه دی بدل دواړه دارالاسلام تر ورسېدل نو نکاح بنا ماتو امام شافعی رحم الله بنظمان چونکه سب یې قید دي نو د دویم او دریم صورت دواړو کې وای نکاح ماته شولا لم تقل بینونته فالحاصل ان السبب هو التباين دون السبب عندنا وهو يقول بعكس الهي كذا غشان دي څلورمه مسله بکی واذا خرجت المراه الينا مهاجره دا چې مسلمانه شوی دراله او یې دار زبا ذمه به جوړه شمه نو زه دې سره څوک نکاح کوي کولای شي کنه حالانکه دارالحرب کې خاون شته و یو نکاح ور سره جایز ده ډایرکم عدت بنه تیرینا عدت چې کوم دی خاون حق دی او خاون حیوانات سره او چاله انسان وي دا خو حیوان دی کافر حق نشته ولا عدت عليها هک حامله و نو وضع حمل به کوي ځکه وضع حمل له اعتبار ورکو چې نو ماشوم ثابت النسب جوړول کې خو به احتیاط کې ودل ثابت النسب به کافر سکو ام پردا ولا عدت عليها عند ابي حنيفه رحمه الله دا مفتى به راي ده فإن كانت حاملا کچری حامله ونه به نو ترڅو وضع حمل نه کړي ترغیب ورسره نکاح نه کوي او چا ویلي نکاح ورسره کولای شي وتی کوي بینه خو صحیح همدار چې نکاح باندې کوي مخکې راځي 35 نمبر عنوان ردت احد الزوجين خزه خاون کې یو مرتد شي مخکې اسلام وکنه اوس مرتد شي واذا ارتد احد الزوجين للاسلام دارک وقات البينونه بينهما دا حکم یې دارک دوه منس کې نکاح ختم شو او دا فرقت چره کنه بينهما بغیر طلاق امام سے مسلک دار دا بغیر طلاق به کې کسی ذکر شوی هذا عند الشيخين وعند محمد رحمه الله ان كانت الرده من الزوج فهي فرقه بطلاق دی وی برحال ويشترط ان يكون صاحيا خزه خوون کې چې څوک مرتد کیږي ماته لږ متوجه شي د اهمه مسلې دي چې دا باندې شک نه کې باندې شک نو بدغه صورت کې علما فرمایي بعض علما چې دې سره ارتداد نه راو تفریقي نکاح نه راولو فإن اسلام السكراني وإن صح لكن لا يصح ارتداده اسلام اگر کده نشاور صحیح دی خو ارتداد وای نه دی صحیح ولا تبين امراته بذلك ذكر فخر الاسلام في اصوله دغه شان ذکر کړی دی به علماء لیکلي هدايه کې دا مسله ذکر کړی ک خزا مرتد شونی دی دای چې دی خاون نه خو د خلاص کی نبی به څه حکم وی نو ټول اتفاق دی چې خزي دا کوشش بناکام جوړو دا صحیح نه ده نو به نو بعضی خلکو دې سره نکاح ماتي کینا نکاح نه ماتي او بعضی وي ماتي کی خو واپس به مجبور کو نکاح به هم دې سړي سره پېکو او هغه ماده ور سره لګي کوم چې منګه 98 ویلی و من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه نکاح هم د دې طرف قائمي کې او ارتداد سره هم دا ختمي دا سعي به بدیرت کو امن استعجل الشيء قبل اوانه اوقه به هرمانی 98 نمبر چوا دغه پدې جلتی کوي نو وخت د مخ کې خپل نکاح ختمي هغه طلاق نه دی ور کړي اوقه به هرمانی محروم به وساتو هجي مخ کې او کچري وان كانت الرده من جانب زوج لا تجبر المرأة ولا تزوج به خاون مرتد شوی او دوباره اسلام راوړو وس ټول اتفاق دی خزمنه جبر نشته چې خامخادي ور سره دوباره نکاح وکي خپل خو خیدا خځ کني نکاح ماده شوی دا قال الامام قاضي خان وي اذا اظهرت المرأة كلمة الكفر فرارا عن الزوج وتخلصا عنه تجبر على الاسلام او دې ته وي 75 صوت بمرته ورکړل شي وليس لها الا الزوج الاول بيورتا هجي وسرزي
دویمه مسله په دې عنوان کې رباعیه مسله ده. فإن كان الزوج هو المرتد وقد دخل بها، کچری زوج مرتد او باقاعده دخول شوی مو نو کمال مہر به وی خزلرا، او که دخول نو ورل نو لانجه خو د خزیره طرفه نه دراغلی نو به نصف مہر وی که دخول نه شوی. وقد دخل بها فلا كمال المهر یو حکم، وإن لم يدخل بها فلا نصف المهر دوا. او کچری خزه مرتد وا نو که دخول شوی او عوض اسپارله معوض اسپارله عوض مہر پورا حق دی، او که دخول نه شوی لانجه د دې طرف راغلی قیدم ویلی وا قبل دخول ورته به سم نه ملاویږي. وإن كانت المرأة هي المرتدة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها لأنها منعت وزعها بالارتداد فصارت كالبائع إذا تلف المبيع قبل القبض. دې په ګډه مزیدار مثال ذکر کړي، لکه بای چې مبيع قبضه لا مشتری تني ورکړي او هلاکه کی نو به خود بای په سمانو کې حق ختم شي، دلته د دې په مار کې ختم شو. وإن كانت الردة بعد الدخول فلها المهر، ولي دخول سره خاص مهر هغه استقرار نیولې ده. دی عنوان کې درېمه مسله وإن ارتد معا ثم أسلما معا فهما على نكاحهما، دوړو په یو ځل باندې اسلام ده. موږ الته عنوان کې ویل المسألة الرباعیه، راولنې دوړ موږ یو کړی دی دوړه بیلی بیلی حساب کړی، دا درېمه د ورپسې څلورم باندې څلور شوې. برحال منګه دواړه یو کړی کا. دریم مسله که مرتد شي دواړه په یو ځل باندې او واپس په یو ځل اسلام هم راوړي نو بس به حکمدار استحسانا فهما على نکاحهما. قیاس تقاضا دا کوي امام ظفر صاحب قولم دی چې دواړه مرتد شي او بس اسلام راوړي نکاح ماته ده، ولی چې یو مرتد شي نکاح ماتیږي نو په دواړو په ارتداد کې خو یو ارتداد هم شته، نکاح به بهر حال ماته شي، خو استحسانا مونږ وایو نکاح نه ماتیږي. هغه وجه دا ده چې د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې بني حنیفه چې مرتد شو بس به اسلام راوړو، او چا مرتدونه ویل ابوبکر رضی الله تعالی عنہ یا نور صحابه چې تاسو نکاحونه دوباره وکړي، نو دا اجماعي سکوتی له ټولو صحابه و دې له اعتبار دی. او اجماع په وجه باندې مونږ ویلو قیاس په پریدو کنه استحسان بل اجماع په وجه مخکې راځي. وإن ارتد معا ثم أسلما معا فهما على نكاحهما. څلورمه مسله په دې عنوان کې عنوان په اعتبار سره څلورمه شروع شو، لکه یو مخکې تیر شوی و ان ارتد احد الزوجين الاسلامي ولا يجوز ان يتزوج المرتد. مسله دا چې مرتد سره نکاح نشي کولای نه د مسلمان سره نه د مرتد سره، ځکه دا خو قتل کیږي باندې قریب، او د کافر سم نشي کولای. دغه شان مرتد سره مرتد خزا دم نکاح نشي کولای، مسلمان مرسره نشي، کافر مرسره نشي کولای، مرتد مرسره نشي کولای. وجه سره ردت چره توسر فی زوال الاملاک، سړی چې مرتد شي نکاح نشي کولای ځکه دا خو زوال املاک راولي، املاک ختمي او ته به اوس ملک راولي، نکاح څنګه به وکي. فلا يفيد الملك مع وجودها، ترڅو چې ارتداد وي ردت وي ملک نشي راتللی. دویمه ولأن الردة تمنع بقاء النکاح، هلکه ردت خو بقای نکاح ختمي، سړی ښځه او خاوند دي ښه مزیدار چې څنګه پکې یو مرتد شو نکاح ختمه شوه، چې بقای نکاح لره معنی د ابتدا لره به په طریقې اولا وي، ځکه بقا خو اسهل وي د ابتدا نه. او بل وحال ابتداء آکد من البقاء لاندې لیکلي بسیور فلأن تمنع ابتداء النکاح اولا، فلأن تمنع ابتداء النکاح اولا ما يمنع البقاء يمنع الابتداء بطريق الاولى. مخکې راځي 36 نمبر عنوان الاصل ان الولد يتبع خير الابوين دينا. الکه زوی چې دی مور او بلار کې چې د دین په اعتبار سره کم خوي دا غو به تابع وي. راځي نور خبرې بس کو. اوله مسله واذا كان احد الزوجين مسلما فالولد على دينه لان الولد تابع لخير الابوين، دا هو شول. دیمه مسله کدواړه کافرانو یو اسلام راوړو نو چا چې اسلام راوړو که خزه ده او که خاوند دی ماشوم به دغه په دین وي. وکذا ان اسلم احدهما
وله ولد صغير صار ولده مسلما باسلامه ټول اسلام احکام به جاری کیږي لان فی ذلك نظرا للولد والاسلام يعلو ولا يعلى قاعده مخکې راځي دریم صورت که خزه او خون کې یو مجوسی دی بل اهل کتاب دی نو اهل کتاب د مجوسی نه گزاره کوي بچي به اهل کتاب حسابيږي مونږ تم به کې فایده ده ذبح بهم سیوی کې جنې نکاح ور سره کیږي وان كان احد الابوين دا تاسو ذهن کې اعتراض راشي چې کافر خو زمونږ مسلې نه مني غوړ پر سلام څنګه مسلې بیانو دا حقیقت کې مونږ ځان له بیانو کا نو کچریو کتابي بل مجوسی نو ویل ماشوم به کتابي حسابيږي وجه منقره وخت چې مو ویلا سوال بده د ذبیحه مونږ لټی کی او که جنې مسلمان نکاح ور سره کیږي دا مطلب دی واذا كان احد الابوين كتابيا والاخر مجوسيا فالولد كتابي ذکر بدی کې نوعي نظر ده لان المجوسي شر منه وفائده تظهر في اكل ذبيحته وجواز مناكحته عندي بسلي کلی 37 نمبر عنوان اقرار نکاح الكفار کفار به خپل نکاح کې برقرار بریدو کنا تاسو دې لپاره دا قاعده ذهن کې نه وای کم شرایط چې بقای نکاح د پاره دي کداغه په کې خیال ساتل شو نکاح ولا باقی پریږدو اگر کې ابتدایي نکاح کې دغه شرط نه موجود نه دی موجود سمویل توجه جی کم شرط چې د بقای نکاح د پاره شرط دی کداغه موجود نکاح به برقرار پریږدو او کوم شرط چې ابتدایي نکاح د بار دی کاغه نو موجود نه دی اوس خبر راغون نشونه راځي والله بغیر د گواهانو نکاح کړي د خپل دین کې او دواړه مسلمانان شو نو د گواهان په ابتدایي نکاح کې ضروری بقا کې نه البقاء والسلام علی ابتدایي نکاح به برقرار وساتو اکه محارم سره نکاح کړي مور خور سره رضای د سبي مصاهرت سمي اغا ابتدائی نکاح خلابری د بقا کم شرط دی که بقای نکاح کې دغه شانت ثابت شي رضای خور د وغیرہ یا مسارت راشي به هم نکاح ختمي کی نه بدغه صورت کې دیو په نکاح برقرار نه پاتې کیږي نکاح بوله ختمو مطلب خور سره نکاح کړي د اسلام دوله راوړو دا خو بقای نکاح لرم بقای نکاح کې شرط دا او چې دیو سره به نکاح نه وي وګورئ واذا تزوج الكافر بغير شهود دلته بس دغه یو اصل له هدايه کې بار ذکر کیږي لاندې لیکلين الاصل نحن امرنا ان نتركهم وما يدينون الا فيما لا يجوز في جميع الاديان موږ ته حکم دا دی چې دیو او د دیو دین پریږدو هغه د سیو کار کول چې ټول ادیانو کې جایز نه هي کې ورله به خیال نه ساتو واذا تزوج هدايه کې ولوجم لیکلي اوس بغیر د گواهانو نکاح کړي دا نو کته اوس دی اسلام راوړي او ته د نکاح ختم شوله دا زیاته دی ور سره ځکه د امام مالک رحم الله مسلک خدا لري چې بغیر د گواهانو نکاح کیږي د څه کنه دا او غي بدی نه دی مکلف چې موږ د ټولو مذاهب خیال بساتی وس به موږ مالکې نه بس بغیر د گواهانو کار کو او دا مشکل هم د ټولو مذاهب ته برابر ہے یو کټی کو بس ټیک دی واذا تزوج الكافر بغير شهود او في عده كافر کافر به عدت کې وبل سره نکاح کړی دا وذلك في دينهم جائز دا ډیر ضروری دی خنه دی بدین کې دا جائز وا او کنه و جائز به خو به لري کو ثم اسلم ځکه کوم کار چې دی بدین کې ناجایزي او د مسلمانانو قاضي له مسله راوړي به بداغو موافق فیصله ورلکې ثم اسلم اكو تو اسلام را اسلام موافق را له کبه اسلام موافق کی اقر عليه وان تزوج المجوسي امه امه او ابنته ثم اسلم فرق بينهما دارك بتفرق راولي لان نكاح المحارم لم يكن مشروعا في جميع الاديان والملل مخرزي 38 نمبر عنوان العدل بين الزوجات في القسم اگر چا چې دوه خزي کنه لقمان منګلاسم ګوري سواتې دا کوم یو بل د خدای خیر به کیږي کني دواړو څه خبره وکړه دا به خبره وکړي دواړو څه خبره وکړه لاله یو سړي دوه خزي دي ازادي خزي دي یا درې دي څلور دي نو پاغه باندې لازم قسم ورته وي ښه ايعدل بينهما في القسم
شپې په تیرولو کې با عدل کې انصاف بکې یوې سره یو ورځ تیری بلې سم یو ورځ یوې سره دوا بلې سرم دوا یوې سره لس ورځې بلې سرم لس د تقرر د ورځو د خاون حق دی کې اوسه ښځه زور نشي کولی ها دومره ضروري ده په ده باندې شرعا چې یوې سره څومره تیری بلې سره هم دومره تیری بې دا نه ده ضروري چې جما هم دې پکې کوي ځکه جما تعلق دا د زړه سره نشاط سره ساتي ها صرف دغه کم چې دا کم باندې مکلف دی هغه دا ده چې هلته دي ورسره باقي جما نه ده ضروري او د زړه محبت کی کمی زیاته راځي دا حقیقت دی وګورئ وان كانت للرجل امراتان حرتان فعليه ان يعدل بينهما في القسم حدیث کې راځي من كانت له امراتان ومال الى احداهما في القسم جاء يوم القيامه وشقه مائل يترب مفلوج وي به دوو کې و برابر والد شپورا ولی کدا باکری وی دواړه کسیبی وی کی و باکری وی بل سیبی ونوی بل زړی بهر حال کنوی خزه وکړه مال لقمان لوب وکړه مثلا یو په مور سره تیر کړه غي سره خپل سره زړی سره یو په واستې روم زړه خونه د ځلم ورته وی پلانجو وو وګورئ اطلاق ما روینو وإن كانت إحداهما حرة والأخرى أما أو كي وبك حرة وبلا وين زبانه به ندو أمي حق شي نعمت دا حرة في مقابلة كي نصف في نكد حرة سر دور زي تيري دي سر بيو فللحرة الثلثان وللأمة الثلث 39 نمبر عنوان القسم في حالة السفر مستحبا وليس بواجب عندهم داغي مسألة دا الک تقسیم په حالت د سفر کې دا مستحب دی قسم نمبر واری واجب نه ده ځکه خاوند ته دام حق دی چې وم ځان سره نه بوزي نه دام ورته حق دی چې و بوزي بهرحال واجب به نه ده خو له بهتره مستحب ده چې سفر باندې یو خزه د ضرورت وي نو لاټري دی اچي او د کوم لاټري راوته عقد ځان سبوزي څومره شپې ورځې تیرې کړې سفر کې واپس رال دا به د دې په ورځ شپو کې نه حسابېږي بیا بار سره سره وګورئ ولا حق لهن في القسم في حالة السفر ويسافر الزوج بمن شاء منهن والأولاد أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها او دا ولم تحتسب عليه أيام سفره دا به کې نه حسابېږي هدایه کې دي 40 نمبر عنوان النزول عن القسم الک نزول عن القسم جائز دی کا نزول عن الوظائف یوی خزی ویل خاون ته جزما کما د شپو حق دی بس هغه نه دس بردار شوما دا جائز ده بس هغه له مینه ورزي ها که سبق پسوي چې واپس ما تخپل حق را کا واپس به ور کوي دغه بار قاعده وایوخه وان رضیت احد الزوجات بترك قسم حال صاحبتها ها دا ټکی مې په کلانو ویلې دوه څلور خزي دي ایوی ویل زما د شپې کم نمبر والی دغه د پلان کې شي نو دوه شپې ستیرولې اوس به دغه سره څلور تیرې او که صرف دوه خزي دي ود زبردار شو خپل ارڅ دی وی ته پاتې شو لصاحبتها جازا ولها ان ترجع في ذلك رجوم کولې شي خزا قاعده ولشتکن ويوم اسقط حقا له قد وجب يسقط ويتلاشى فليس له يرجع عنه وليس بد چا یو داسې حق وي چې باقاعده ثابت وي او دای ساقط کینو بس ساقط شلاړی الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود 50 نمبر ماده بم په ولګي خدا کله ساقط د چا یو حق وي او ثابت وي فی الحال او ساقطی کی نو حکم داد داسې ساقط چې به واپس نه کوي ماده په ولګه دا ساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود تصور سينله دویم د چا یو حق دی لا تر اوسه نه دی ثابت هغه ختمي نه ختميږي واپس کرجو کې کولې شي په ثابت نه دی لکه دلته وسوګورې دلته نن شپې نمبر ختم شو سبا یا هفته پس ته نمبر راځي یا 2 ورځې پس راځي 3 ورځې پس راځي دوی ما ختم کونو راغله خو نه دی او کراشي هغه ور شپه براشي ور بسې ټول عمر دغه کې خو نه دی راغله نو حق لا ثابت نه دی که ساقط شو کرجو کې کولې شي میراث دې چاته میلاو نه دی ویل کما ساقط کو نه ساقطيږي
تدخل ملاو شي کنه حق ورته ملاو شو غینه بس وای چې بس ما پرې خو بل چاته ورکی به ټیک ده نه رسې به من اسقط حقا لو قد وجب يسقط ويتلاشى فليس له يرجعان هو من اسقط حقا لم يجب بعدو لا تروس واجب ثابت شوی نه دی لا يسقط وله يرجعان هو